بسم الله الرحمن الرحیم صحیح بخاری اول جلد درس نمبر 159 کتاب المظالم کی باب نمبر 26 باب من عقل بعیره علی البلاة وباب المسجد اللهم صل على حضرت سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه بام دې بیان دا غچا کې چې هغه تړلې وي خپل اوخ علل بلاد بلاد غوړولې شو کانو ته وي د جومات په دروازه کې کم کاڼي غوړولې شوي هغې ته بلاد وي چې هلته خپل اوښ وتړي یا د جومات دروازه کې وتړي پوه شوې په خبره وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مبارك مسجد تراد النش فدخلت فيه زمرد النشم وعقلت الجمل اوخ موتر في ناحية البلاط بغا أرخ دا غوړولې شو کانو فقلت هذا جملك ما ورتویل دستا سوخ دی باقی واقعات سویلې و چې د سفر کې روانو خصصلو مبارک आवाज ورته کو چې ولې سز زیمل چې سیف بس نزي مزم نه کوي بیا غوړټ بیا ما ته چې ما باندې خرڅ کا ما ورته چې انداز است او غد حدیث مخ کې مرارن تیر فخرج مبارک روتلو یطیف بالجمل گرتا ویدو د دی وخنا فقال السمن والجمل لك ما ته ویل چې پیسې اوخ دواړه الګ روکایا باب الوقوف والبول عند صباتة قوم قدردل او بول کول د یو قوم کو ناسیو د ډیران سره ابي قال حدثنا سليمان بن حرب بن شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه السلام بولد او قال لا تغير ابي طول جاءت النبي رسول الله مبارك راغي صلى الله عليه وسلم سباتة قومنا ډیران د یو قوم ته سباته زمبي د سین سره کو نسیت وي مزبلی توی مزبلی دا دوڑا متقارب دی په اعتبار د معنا پوش فبالا قائمان وغزی کی د عذر په خاطر بولم کو قائمان په حالت د قیام تناست زینو یا زنګون مبارک سره زخم او یملا مبارک کې درد او د ملا د درد لپاره بول قائمان دا زبردست تکسیرم دی دې سره خدای تعالی شفا ورکوي او د عربانو کې مشهوره خبره نه عذر چې وینو بیا خیر دی قبول قیمن شي پروا نه کوي لکه پولیس والا دی یا سټوډنټ دی هغه پتلونه چورې دی او د ناس ته ځای نشته قیمن دی پروا نه کوي خدای ته د سنت لقب ورکول د جهالت څوک دې ته سنت د عذر د وجه یو کار وشي او ته ورته بیا سنت وي د جهالت بیا کاش کې چې دا سنت په شان د رفع الیدینو په خپل نسوم شروع کوي کنه چې بیا دا سنت تغیم ژوندي کړي پوه شو ورته وایه با من اخذ الغسل وما یوزي الناس في الطريق فرما بي هغه سړی چې خاخ د ونی سي یا هغه څه چې خلکو ته ضرر ورکوي په لاره کې او هغه لرې کې د لارې نه لړه کې د ثواب کار دی شاید خدای دې پې وبخي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق يسرع بلا رك روان وجد غصن شوك على الطريق يخاف دوني ومندلو دازغو لاركيو فاخره او نسخه فاخذهم راغله او كفاخره شي لكن لاندې وی اخر يوخر تاخير ندي اي ازاله ازاحه لريكو
فشکر الله له خدای تعالی ته قبول کو دا ما درته ویلو چې د باری تعالی باره کې چې کله کلمه د شکر مستعمل شي په معنی د قبول راځي دا کتل د کلم د معناه تقبل الله منه پوښل او اثنى عليه فغفر له بخنه وتوكا باب لزختلفوا في الطريق الميتاي وهي الرحمة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق 7 أذرعين دائما في ذكر لكلي إذا اختلفوا في الطريق الميتا فخبر باندې کوش د میتا په کسره د میم او سکون د تی سره دی د یا سره دی رښتې او په دا فوقیه چې کوم تاوی دا ممدود وای میتا وزن مفعال خبره باندې پوښ اصل کې دا د ایتان نو دا میم په کې زائد دی میم سره دا زائد دی اصل کې څو دا د ایتان نه دی او چا دا لست د مقصور هم کنه په وزن د مفعال د مفعال نه د مفعال لست دی او تفسیر په خپل بخاری په دې قول سره وکړو چې وهي الرحبه کلو میدان ته وي الى اخره الواسع کلو زي يكون بين الطريق د لارې منځ کې وقيل الرحبه سهل وقال ابو عمرو الشيباني الميتا اعظم الطرق غاټ د لارو وهي التي يكسر داغي ته وي چې ډیر وی مرور الناس بها خلق په ډیر تیریږي را تیریږي چا ویل چې آباد لار چې کوي هغه ته میتا وي او وقيل الفناء بكسر الفاء او ثم يريد اهلها اشار بهذا الى ان اصحاب طريق الميتا چې د غټي اشاره عام غټي لارې خاوندان خپل کې اختلاف وکړو هزاران و يبنو کله چې دی راتو کې آبادی کوي یترکو منها الطريق دیو پریدي دی یو لارا د پاره د تیریدونکو په مقدار د وګ زلاره و پریدي باقي کبیا بندینو بند دي کې خو خپل ملکیت یې یو کوم میدانو خلق په ډیر راتل استا ملکیت حتی د غزي کې آبادی کولو خو ست غز لاره پریک د بیو خبره باندې پوښښ کنه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خليل عن كرمة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قدم النبي رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فیصله اذا تشاجروا کله چې داخله کې اختلاف کی په طریقې پلار کې سلور ملي کلی اتخاصم پوش پلار کې اختلاف کی چې څومره پرید د فیصله کړو به سبعه ازرعین په وو غزونه باندې دا متعلق شو د قدوا پوری پوش جار مجرور متعلق د قدوا پوری فیصله پسو کړو په باب النخبه بغیر د صاحبه نخبه بغیر د اذن د صاحب دا غیر یعنی په بیان د حکم د نخبه کې دی نخبه وزن فعلا د نهبین ماخذ د نهبه اخذ الشيء من احد عيانا اخکار یو شی د چانه غستل د ټاکوي کنه نخبه پوش قهرن او بغیر اذن صاحبه یعنی دا کم صاحب المنهب چې دی ښا دا غي اجازه نه بغیر یو شی خلل دی حکم سره وقال عبادة عبادوي رضي الله عنه بیان النبي من رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت اعلان کړي خبر باندې الله نن تهوا چې مونږ با ډکه نه چو دا منهب د صاحب د دینه بغیر د زنداغین نه خلو وبه قال حدثنا ابو النبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا دي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الانصاري وهو جده وابو امه تا لدمور ويغي فاطمه نامو ودا غفلار قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه السلام نه کړو وار النخبه والمسلا د ډاکین او د غرنګ د مسلینا
وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ليس قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب نبي بكر بن عبد الرحمن يا نبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني زنا نكي زنا كونكي نعوذ بالله يعني يزني كانت زنا كي وهو مؤمن وحال لا شديد مؤمن باتش تغلیظ دی تشدید دی زنا گناه کبیره ده دا وخت کې بعضې روایاتو کې راځي د ایمان تیبوت یو سر د پاسه ورته ولاړ نو که هغه غږ کې مرګ راغی څه خیال دی سوچ کوون ولا یشربوا الخمر او شراب نسکي حين یشربوا چې کله اسکي او حال نه چې دی مؤمن د ایمان تقاضا چرته دا چې ایمان دې ته پرېږدي ولا يسرقوا غلا نه کوي حين يسرقوا کله چې غلا کوي او حال نه چې دی مؤمن ولا ينتهب نهبة او دې ډاکنا چې پډاکا چول سره يرفع الناس الیه فی ابصارهم چې خلک ورته پغی کې نظرونه چتای په اسور راشي په موټر سایکل سور راشي او د چا د لاس له موبایل یا سودا چته کې و تختی خلک ورته ګورو دی لړ او حال نه چې دی مؤمن نو دا مو د مؤمن شان نه دی نو مؤمن داسې نه کوي نو وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الى النهبة قال الفربري وغوي وجدت بخط ابي جعفر ده الشيخ داغه لاس پلیکنو کې ما مندلیو قال ابو عبد الله بخاري قال ابن عباس تفسيره تفسير د دې داده چې لا يزني الزاني کنا حين يزني وهو مؤمن ان ينزع منه نور الايمان ګوره تعبیر نور د ایمان ته وستل کېږي دا نه چې خود ایمان ته وستل کېږي هغه د خوارجو نظر دی هغه نور د ایمان ته وستل شي یا څوک چې تعویل ونه کې د خپل په تعویل کوي شپږم لیکلي دي ایمان تصدیق بالجنان ته وي او اقرار باللسان ته وي او نور د ایمان اعمال صالحه دي او اجتناب للمعاصي دي فاذا زنا وشرب الخمر چې زنا کوي شراب سکي او سرقه اغلا کوي نو يذهب نوره او نور تلل شي کوي عمل صالح هم دغه وخت کې او اجتناب د معاصي هم دی او قيل چويلي يزول ايمان و ايمان به زوال سر بخش اذا استمر ذلك الفعل کدا فعل مستمرا کول خبر باندې پوښ ان شاء الله او وقيل اذا فعله مستحلا کوي ځان ته حلال غړي نبيات ایمان زي او کافر کیږي نبيات تعویل دا بکسر صلیب وقتل الخنزير صلیب دا ما تول دا جمع نشان دی سایانو نه دی دغه او خنزیر قتلول عیسی علیہ السلام ودا کار کوي خدای پاک دې زر راولي او ملکلم دی چې دا صلیب هو المربى المشهور للنصارى کنه او حکم چې حدیث کې لاندې راځي غ فتحته او سره په معنا د حاکم او مقصد چې عیسی علیہ السلام بارک راځي او عادل هغه ورته او وکسره السلیب وسلیب بماتي للاشعار د پاره د خبر ورکول د دي چې بان النصارى كانوا على الباطل دا نصارى کافران چې وو دا په باطل او تعظیم د کی په تعظیم د سلیب او دا غرنګ خنزیر به هم قتلې او جزیه به وضع کوي ختمي به يتركها ولا يقبلها قبل البناء بلکې امر وکړي په اسلام باندې وليس ذلك نسخا لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم او دا زمون د شریعت د لپاره نسخه نه وي بلکې ناسخه چې درو هغه د شریعت دی او عیسی علیه السلام به دا کار کوي بامر نبینا صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وشو خبره من وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم ترغب قیامت نه نازلېږي تر څو چې تاسو کې راښکته شي عیسی ابن مریم علیهم السلام حکما مقسطا فیصله کوونکی حاکم عدل و انصاف والا فیکسر الصلیب صلیبی د جمع نشان به مات کی او ويقتل الخنزیر او د خنزیر به قتل کی ويدعو الجزيه او جزیه به وضع او ختم او کوزه کی او يفيد المال ويفيد څنګه راځي
یفیدو او یفیدو دواړه راغلی دی که نه مال به سم راتویږي او سم به ډېر شي حتی لا یقبله احد څوک بې قبلولو ولانې که چا د زکات دې وړو هغه به درته وایي چې یاره زه خپله مالداره یم ما سره کور کې زکات پروت دی زه د دې د قبلولو ولانې یم باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرق الزقاق فإن كسر سنما أو سليبا أو تنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه كان اتمې لیکلي دي په دې ځای کې چې دینان په کسرې د دال سره چې والې جمع د دن جوړېږي په فتحې د دال دن نشته دن او شدت دن دا اصل کې د شرابو چاټۍ ته وایي او فارسی کې ورته خم وایي او جواب ذکر نه کو چې ماتولی شي که نه ولم یذکر جواب حل د حل جواب ذکر نه کو ځکه په دې کې خلاف دی او په دې کې تفصیل دی او د هغې بیان به تا ته راشي انشاءالله أن نقول هل يكسر الدنان أأم من أن يكون لمسلم وذمي دا چاټۍ عامه ده که دا د مسلمان وي که دا د ذمي وي که د حربي وي که شرط دا د مسلمان و دې کې خلاف دی فإن أبي يوسف وأحمد د دې دواړو په نسبت باندې فی روایتین لا یضمن که چا ماته که تاوان به نه ورکوي دا سړی به ضامن دي او استدلال کې د دواړه دغې خبرې دپاره په روایت د ترمذي کوم چې نبي طلحه دی رضی الله عنه انه قال یا نبی الله صلی الله علیه وسلم اني اشتريت خمرا ما شراب غستی دي لایتاما فی حجري دپاره د هغه یتیمانو چې هغه زما تربیت کې دي قال احرق الخمر دا شراب توی کا او وکسر الدنان دا چاټۍ ورته ماتې کا دغه محمد صاحب دا قاضي صاحب احمد صاحب دغه استدلال کوي محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه فرمایي چې تاوان به ورکوي او یو روایت کې په دې قیل امام احمد هم دی ځکه اراقت ان الاراقه بغیر الكسر ممکنه شراب وړول بغیر د ماتولو د چاټۍ نه دا ممکن دي شراب وړو چاټۍ پرې پیوین د پاکه وي او کته چې حدیث ترمذی سره وسه کې هغه ضعیف دی او جمهور علما د دې قیل دي چې ورکی شافعي صاحب هم دي چې ان الامر بكسر الدنان دا مبارک چې امر کړو په ماتولو د چاټو د شرابو دا محمول دی په ردو باندې په خبره باندې پیږي وقيل لأنها لا تعود تسله لغيره لغلبته او چاویری دا دې د وجې نه امر شوی ځکه چې دا چاټۍ بیا نه ګرځېږي چې دا د یو بل شي دپاره صالحه شي ځکه دې باندې غلبه حاصله کړې هغه بوی د شرابو او د هغې خوند او ظاهره دا ده چې انه اراد بذلک زجره په دې سره مراد د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زجر ورټنه وه خبره باندې پوه شولې نو دا خو د مسلمان د چاټۍ هغې کې دا حکم شو او که د ذمي وي نو بیا فعندنا یضمن بلا خلاف زمونږ په نسبت تاوان خامخا ورکوي دې کې خلاف نشته دی ځکه چې دا مال متقوم دی په حق د چا کې د ذمیانو کې او امام شافعي احمد رحمت الله علیه چې تاوان به نه ورکوي ځکه دا په حق د مسلمان کې غیر متقوم دی او دا کاسر چې دی ماتونکی دا مسلمان دی د تاوان کې نشته نو دغه رنګې په حق د ذمي کې هم دا غیر متقوم شو عندهما او که چېرته دا دن او دا چاټۍ د حربي وه نو فلا یضمن بلا خلاف زمونږ په نس او د هغې په نس د ټولو په نس دې کې زمان نشته دی الا اذا کان مستامنه او که مستامنو بیا به تاوان ورته ورکېږي په خبره باندې پوه شولې که نه اوتي شریح او شریح ته چې کوم دی یو سړی راوستلی شو چې تنبور په هغه تنبور کې ښه خبره باندې پوه شوې دا لاندې حل لغات کې لیکلي هم دي ورته که نشته هغې تنبوري پکې نه دی راچولی که نه د موشي کې څه ویلي که نه دي ویلي تنبور او بیا څه لیکلي طبلا حربة وطبلا تسلیم مزمار نو دا همدغه شی دی کوم چې ما درته وضاحت وکړو باجه ماجه غوندې تمبل غوندې شی دی فلم يقض فيه بشيء دور کې په یو شي فیصله ونه کا چې دې کې څه نشته لکه دغه آلات مات کړي چې چاته ډولکې مات کو باجې ماته کا نو تاوان پکې نشته حکومت به دې کې څه فیصلې نه کوي د پیسو میسو ښه سم جهاد یې کړی دې کې به څه فیصلې کوي
وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي عليه السلام راى نيران مبارک علیہ السلام اور وکت توقد يوم خيبر د خیبر په ورځ دا بل کړي شو فقال علامه توقد هذه النيران مبارک ول دا اور په څه باندې بلولې شي قالوا صحابه ورته ویل على الهمور الانسيه دا کم کورنی تور خرچی دي په دې باندې کړي دي دا وخت کې صریح نهي نه وراغلي خلق سروه مبارک ول چاټه ماټه لا لوخ کټوي د ماتي کوي ځکه دا وخت کې د خټې نه جوړې وي او اهرکوها دا توی کې کدا دا کومې غوښې چې پکې دي قالوا لا نهريكها یا رسول الله موږ دا نتوي یو او ونغسلها موږ بدا اوینځو قال اغسلوها ذا اوینځي ما ته ویما قال ابو عبد الله كان ابن ابي اويس يقول الهمور الانسيه فنسب الف شراوالي هنم سرهم راوالي انسيه اي نسبت الى الانس بفتح سرجوالي انسيه دا ضد وحشت دی وحشت یا زي براوتوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجي عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مبارك مكي مكرمه تدندش وحول الكعبة 360 نصبا كعبي نگیر چاپیر 360 بوتان پرتو فجعل يطعنها بعود في يده مبارک پلاس کیو اسوا یا نزوا غیبا بيد بوتان وهل وجعل يقول را لګیدلو چې ویل بجال حق وزهق الباطل الايه بوتان وهل ما تول پکار دي وبه قال حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم نبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها كانت دا مباركه اتخذت على سهوة لها سترا روشندانو کنا کوه غند روشندارو یا دار مارین کور کی پدې باندې یو پرده دی را خوراکا فيه تماثيل چې باغی کې تصویران یا بعضی کسان د تصویرو د عکس فرقونه کوي تصویر بیا مجسم ته وي او عکس هغه ته وي چې دا کاغذ کې ښکاری او بو کې ښکاری یا شیشه کې ښکاری یا دا موبایل کې چې کوم زی دا عکس دی تصویر هغه دی جسم لري هغه ته دا ځای پیش کړه چې دا ګوره پرده وا لکه څنګه چې کاغذ کې تصویر ښکاری یا موبایل کې ښکاری داسې د پردې کې ښکاری دی او پیغمبر علیه السلام ته چې ورته عکس وي په دې مسکر راغلی او فهتكه النبي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در وشلولا ای شکه دوی کرخه کې ولې شک ذکر دی او په دې کې ترجمه کې داخله ده چې ګوره کچا چاته بوت مات کو تاوان پینیشي پرده ورته شلولې و تاوان پینیشي ته خو ورشه چرته دفتر کې وتاړه کې د قضیه زموږ جنات سور لګېدل تی اوچت کو زمګه تیرا گزار کړ ایسه کوي درسه جیل کې دی چې کنه د قضیه اعظم سے بے ادبی دی او دي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بے ادبی کینو خیر او ورته حرام دی دی وی نه دا خیر فتخذت منه المرقتين نيزت په ځکه وینه ساتي بیا دې له دوه بالښتي جوړ ک فكانت في البيت دا بکور کې وو يجلس عليه ما غبه په مال کول کې نستمه په غدواړو چې د بیزته په ځکه بیا غو خیر کارپټ کې واړو واړو بوتانی کټونانی خلک په خپې میګدي بیا خیر دی تعظیم په ځکه به نه سات بیا ما جوړون کې ګناګار دي استعمالون کې ګناګار نه دي تاسو کې چې استعمالي چې د تعظیم په ځکه نه وي په دې بیا ګناه نشته او جوړون کې هر صورت کې ګناګار دي خبره باندې پوښ باو من قتل دون ماله فخبل مال باندې سړی سش عند مالی فخبل مال باندې وجلی شهید من قتل دون ماله فهو شهید من قتل دون دينه فهو شهید من قتل دون عرسه فهو شهید فخبل بيبي فخبل عقيده فخبل مال چې قتل شوی دا شهادت أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود بن كرمة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله څوک چې وجل شو د خپل مال سره ظلم فهو شهید دا شهید دی خو حکمي حقيقي نه دی ها ما من اذا كسر قصه او شيء لغيره الکه دا مخکې تصویر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک کورت کې یو بي سره دی وو
بلې بیبي ورپسې کاسه کې سره ولېږل نو دا غوسه شوه او د خادم لاس ته ګزار ورکړه کاسې ته ماته کړه مبارک د دې کاسې بدله کې بله کاسه ورکړې چاته دې پیاله ماته کړه هغه ته بله پیاله واخلي او چاته دې کاسه ماته کړه بله کاسه مو ورته اخلي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه بعض بيبيانو سره دیو فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بكسعة فيها طعام راولي قلا یو دغه د مؤمنانو میندونه سره د یو وینځي مونږ ویلو ښه چې د خادم اطلاق او مذکر مؤنث په دواړو کېږي په یو کاسې چې هغې کې طعام فضربت بیدها دغه بیبي غوسه شوه او دغه جریې لاس یې ووالو ګوره بیدها وایي خادم کې ما درته وایي که نه چې اطلاق مذکر مؤنث په دواړو کېږي که مذکر ته مراد وي بیا خو بیدهي پکار او دا خو وینځه راغلی و هغې سره کاسه کې طعام وکړه فکسرت القصعة کاسې ماته کړه فضمها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ټوکړې راغونډې کې خپلو کې یو ځای وجعل فيها طعام غطعام وراغون کو پکې واچول وقال كلوا او خپل اهل ته وی چې دا خوري او حبس الرسول مراد یې غوین زدا هغه استاد بن کو چې صبر وکړه زما والقصعة او قاسم بند کړي و چې دا ماته ورته موړه صبر وکړه حتی فرغو جا خوراک نه فارغ شو فدفع القصعة الصحيحه دا بیبي د الماری نه چا چې قاسم ماته کړي و دا غي نه روغه کاسه او واغسته وغه دی وینځي تور کې دا غي ته یوسف او حبس المكسور هغه بند ځان سره په ساتله ماته کنه هغه بند وقال ابن مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني بمثله باب اذا هذا محايط فليبني مثلا چا چاته دیوال مات کړه هغه په مثل دیوال مو ته جوړي په خبره باندې پوښ پنځم لیکل یعنی هاذا باب یذکر فيه دا د سبب د جدي کې ذکر کولې شي اذا هدم شخص حایت شخص کله چې یو سړی د بل چا دیوال مات فلیبني مثل او دا په یعنی زموږ د شافعي صاحب د ابي سور سے مذهب دی علیه الرضوان فانهم قالوا د ټول رایدا اذا هدم رجل کله چې یو سړی مات کې لیا خرابل چا ته حایت دیوال فانه يبني له مثل هغه دیوال بده ته جوړي او فإن تعذر المماثلة وكما مماثلت متعذرة بیا رجع للقيمة قیمت ته رجوع کولی شي تاسې خبره باندې پوه شو وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان رجل في بني اسرائيل دا واقعا د کستا سمخ کې یاد شي په منځ ولاړو مور ورته आवाज کو دی نو وتل هغه ورته چې د موسات مختر باندې خدای تعالی ګور نو بیا د خدای مړ او موسات نو مراد زنیات بیا وینځه هغه سره بچي برابر چاته پښتنو کو چې ته غیر شادي شوی د کم هغه په جوړج کو تکي او کار راي کړي هغه تخدید دغه جوړج خلک روغ ورته سمعو خانقو هغه وخت کې کم دیوالونو هغه ورته وران جوړج وته سکی صدا ویته دا کار کړي هغه ماشوم خضر او غړی کړي چې روغ ته خزه مخامخه ویل چې ما سره دا کار دی خو جوړج خو بزرګ او کرامت اختیاري ور سره ابن حجر لیکلي علامه نووي لیکلي علامه عینی لیکلي چې دا د کرامت اختیار اما عقیده طحاوی کې دا لیکلي دي تر کله راشد دي راو چې موږ اهل سنت والجماعت کرامت دا ملو دا عقیده سیاسي کې مالي کړي خپل کار کوي راوغست دی بخدي خوب پسړی پورا خبرت راځي دا چې مناظره کې ورته دا نحو امیر را غدر پسې می وزیر اولی دا بلا ګران کړي دا کتابونه ورکول باس یو کوي نه وخت په بل دا کله کله دا سی وی صرف غټې په ډکو چې تاسو مشغول یې کنه نو سمې وی دغه د معجزو کې ما دغه لګلی چې د اختیاري وي ونؤمن بالمعجزات في الحياة وبعد الممات كما ورد بالاخبار وآيات بينات اختيارية وغيرها نشهد بذاك رب الأرض والسماوات والمعجزة تضاف إلى الباري باعتبار الخلق والإيجادات
وإلى الأنبياء باعتبار الكذب فلا تغفل عن تلك الاعتبارات. ففي وقعة البدر ظهرت معجزة عجيبة لسيد الكائنات، حيث رمى عليه الصلاة والسلام إلى وجوه العدو بعض الحسيات، فبلغ الله تعالى رميه إلى أعين المشركين والحيوانات، فهزم عسكر القوم وجاء فتح الله سبحانه والنصر والبركات، فنفى سبحانه وتعالى عنه الرمي ما رميت ثم أثبتها إذ رميت في آيات محكمات. فالنفي خلقا والإثبات كسبا صرح به أصحاب التفسيرات، ولا تعارض في الكلام. كتب جدا غيوز النفي راغب الإثبات راغب تعرض نشت، بل ها هنا فرق في المصداقات، فمصداق النفي ألاهدة، وكذا ألاهدة مصداق الإثبات، وهو أصل عظيم تشهد بها كتب الكلام والحديث والشروحات. وهكذا الفرق فيما صدر عن الأولياء من الخوارق والكرامات. وضل قوم في هذه المسألة أهمة المهمات، فنقول فيها ما قال جمهور أهل السنة وندعو قول جميع الجماعة. كغدا يا بني وكنوري لاغي قول منسكن دي ذکر غمونگا پریدو اما بیا ویلیم دی دغه چې دې کې د کراماتو تراشي اما سلام بیا چړې د په صفحه نمبر 32 باندې. وكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فتارة تظهر بدون قصد وتارة بالقصد والاختيار. وجدنا ذلك في تسريحات المتكلمين صرح به العيني والأسقلاني والنووي من الشارحين. أو تارة تظهر في الحياة وتارة بعد الممات. أو الإنكار واعتزال عن الحق المبين. وإنكار الكرامة إنكار المعجزة عند العلماء المحققين والربانيين. بهرحال نو دا کرامت اختیاری اما شوم ته وی چې ستا پلار څوک دی وی فلانه راي وی زه خو نه مینه ته د بیا ورته خلکو چې کم دیوالو خانقاه ماته کړو بیا ورته واپس هغه جوړه کړه چې دیوال مات کی کم مثل متازر نو دغه مثل به جوړي. دې درسونه مسما واتس اپ باندې هغه غلکانو ته شروع کړی دي. د نمبر کې ما 26 غنټې تر سره پدری کر خو کېو 26 غنټې نه 26 منټ توبه راځو. اهم مسله وخت تفصیلی ورته وجیړل پکار راوی او معتزله باندې سم ردود پښتو کې غټه شرح هم را روانه ده ان شاء الله. همدا لیکل به سم ور سره بیا نظر ثانیو کوم ملاحقه صاحب کې بو لګو شرح برابرېږي ان شاء الله. اوس چاته پته نه لګي دا روز بیا پته لګي اشیر راغلی او دلته یو پروګرام دا ورته عزیز دام توفه کې ورکړ دلته وی راغلی بیا ویل چې ورترین کوم چې دلته پس راغلی ما ورته ویل چې هغه را روان دی دعوت ورته شوی دی سړی راګول دی بیا سره 20 منټ خوامو خاندل رو خاندل او لا چې لاړو بیا غزینه ورترین کړی چې تاسو ماته لا خرازه ورپس سبا کې نو مړه غوندې غړیم د ګناګار سړی دی معافي ورته پکار ده. مونږ هم زوره ور خلک چا پسې نه خلیګو تر کورې ازغله کم دی یار کله کله موږ خپل ځان ته تعجب یو څه خو بس مبارک مریدي د سیب اوس خپه نرم کړی دی والله کته تیرې دیم شو نه تیرې مو تیرې خدای ته موږ ډو تیر دی دا دې پکې بڑکی بیا دې مرا پاس نو یو سړی په اسرائیل کې یقال له جوړې جګه ته به جوړې جوړلو له بزرګو خا يصلي منذ كل فجات مغمور وتراغ فدعته دعوت ورکو چې بجیا را شفاف یجيبها انکار صراحتا نو کړي خو منځي پورا فقالوا جيبها ايدي تزوز جواب ورکم وصلي کنه منذ کوم ثم تتغور بیا را فقالت خيره ورته کړه بعضی میندې مبارکان امدازي طبيعت نه نازک ویدا سي په وړه خبره باندې بچو ته وی ټرک لاندې شو خرګاډي لاندې شو او چې بیا چرته سیکل نه پروزي بیا ورته سر تناستیم دا ورته جاړي پوش اللهم لا تميتو خدای می مړ کوا حتا تریه تر دې چې ورته وخی وجوه المومسات دا ایراد نه چې ورته وخی بخونه د زانیو وکانه جریج فی سمعت خپل سمع کې ناس فقالت امراه بيبي ورته ویل یو خزه ولم تسمع
فتنن جریج وزوز جریج فتنه کیا چو او فتعرضت له ده تر وړاندې شو فکلمته د سره خبرو کې فابا د انکار کو چې ګوره دې خبرو والا زنه یم فاتت راعي بس چپا وسی برای تراغ فامکنته من نفسه هغه ته قدرت ورکو په خپل ځان فولدت غلاما هغه ورته غلام وروړو لکه ندیم چې وایي فقالت هو من جریج ودا د جریج نه دي فاتوه نو بس خلق جریج پس راغ وکسرو سمعته هغه ته عبادت خانه ماته همو نظر کور سم په شرمولې دی اوس په ماته فلانی وی چې ته تخصص فی الفقه شروع کدا شروع پهلوز دا فقه په شرمولو شرمو خدای دې تاسو شرم وانزلوه راخته کو د خپل عبادت خانی نه بلند راکوس او سبوه ورته بدره دې ویلې فلانی او ډنګلی او فتوضا او د سکو وصلى منذ کو ثم تل غلام ما شم ترى فقال من ابوك پدې ځلا معینی اسقلانی او نووي لیکلي چې دا د اهل سنت والجماعت مذهب دی چې کرامت دوه قسمه دي اختیاري دي او غیر اختیاري دي اوس دې دغه ته نه ګوري د دومره غټ شارحین او قواړو ته نه ګوري د نووي امام اهل سنت سرفراز خان صفدر صاحب دا لیکلي چې دا د ولی اختیار کې او دا غل خدای ته مو برباد کې چې دا غولي خوړ مونږ غصب دې کې مونږ علامه عینی والو اسقلانی والو نووي والو او صاحب د مواقف والو تفتزانی والو او دا غرنګ امام ربانی رحمت الله علیه واخلو چې هغه وي زما اوج فوق العرش کله زما په اختیار یو کله بدون اختیار او دا کرامت نو چې په اختیار شو او د اول مکاتب دا وړمبشل مکاتب د خپل پیر سے مبارک په لیکلي پدې کې دا ویلي خبر باندې پوښ نو چې اختیاري شو تفسیر روح البیان ولا ورته اختیاري ویلي او نور تفاسیر ورته اختیاري ویلي دي حتی طالبین ورته قصدي اختیاري ویلي او دی وجینا دا مسله فراز خان صفدر دا ویلي هغه خدای تبو برباد چې هغه دا خبره کوله هغه دا غوکه غلطي وکړو تاسو دا غینه دین جوړي دا دومره علما او جمهور سلف او خلف دا پریدي بس یو کو جاخري راټینګ هغه دا ویلي عمر کې پنځپری ورسته بیا سروران شو دی غوړاوړې د ټول دی بنديانه ګمراهان د نور خدمت هم پنځپریت ته او دی ورته خوشاله او دا شیخان او دا مولیان د مدرسو کې ناس د مدرسین د خوشبین نو هغه زموږ په واسطه استاد راځي او شیخ سرفراز خان صاحب سره خوري لوی عالم ته شي ته کتابونه کتل ته هغه نظریه کتل ته هغه خرافات او خبري دا زه هغه خوشبینه کې په ورغلي ښه لوی دوالو مدول سړیو وصل ثم تل غلام بیا مشوم تراغه وتوي چې مړ بو پلار دې سوق قال الراعي يا زما پلار راعي قالوا نبني صومعتك خپن شي مونږ بستاس خدا صومعه او عبادت خانه من ذهب د سرونه و جوړ کو ته دومره لوي سړی قال لا الا من توي چې څنګه ودا خټي او مغه سره ته جوړ کی څنګه دیوال چې ته چا دی مات کو هغه سي دیوال به ته جوړې مناسبت ترجمه سره اظهر من الشمس ورتوره خو یو کوس راغی کې د درس کو لا سم دی کې سرلو غاړي کې وختي مزه شرکت په طعام شرکت په طعام کې او نه چې کوم دی دا طعام او سفر نه عبارت دی لأن لكن ذكري لما يخرجه الرفع جزان سر یو قافله وباسي عند مناهده په وخت مناهدي کې مناهده پاسېدو ته وي چې کله پاسې کني نهود قیام ته وي وهي اخراج الرفقاء النفقه او کنه بیا دغه خلق کول سفر کې ملګری ځان سره طعام باسي او سفر کې ګډ وډ کیږي په شریک کې خوري راځي په شریک چا سا کړو چا سو کړکړو چا لګانو چا ورګي سو نو ورګوس پر دې پلیټ راونی و لیټ راغو نو پاغي باندې نمبر جوړي پر دې پلیټ راځن نکو آیو نه نه دې وکيف قسمت ما یقال او تقسیم به څنګه د هغه څه چې هغه پیمانه کولې شي او یا تللی شي مجازفتن پتوب وي او قبضتن وي او قبضتن وي کنه لمام راغلو لمام راغلو
ځکه نه دي لیدلي مسلمانانو فی النهد د سامان د سفر کې چې ګل ګډوډ ږدي خوري کم باغ ان یاکل هذا بعض وهذا بعض تا کجوړې دی بل ورکی فلنی وروړي دی یا ورکی بل ټیپر وروړي ته دا غفره غستا سباق نه کوي په شریک کې دی وكذلك مجازفه الذهب والفضه او القران في التمر فتوب باندې سره سپین خرڅول څنګه دي دا غي وضاحت وشي کنه جنس خو بدل دی نو که تفاضل راشي پروا خو نه کوي او کجوري دو سره یو ځای کول دو کجوري چتول دې کې ځن د صاحب د شرط د مخکې تیر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولګلو یو سریه لكن لاندې لیکلي قبل الساحل یا جهه الساحل او ساحل شاطئ البحر د دریاب څنډې ته فامر عليهم امیر مقرر کو پدی صحابه ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه وهم 300 کسانو دی زم پکې مراوی وي جابر بن عبد الله فخرجنا مروه حتى اذا كنا ببعض الطريق کله چې باز لارې تر ورسېدو فني زادته ختم الشر ختم نو ولكن قل واشرف على الفنا كما شوا او فنا ته مشرف ونزدیش فامر ابو عبيده بازواد ذلك الجيش که ختم ونه بیا ولې امر کې چې روړي دا توخ خو لګه واده لکه غونډې چې کم پاتې دام روړي فجمع ذلك كله دا ټول را جمع کړی شو فکان مزدوی تمرین مسیله ویل د ټوکرې کجوري ته جوړې دوه پچا ورته وي کسوي ورته یا وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا هر ورځ به 300 کسانو ته لګ رسول یو کجوري ورته ورکول حتى فنيا مسغم بیا ډیره کمی شوې فلم تكن تصيبنا الا تمره یو کجوره موږ ته برسېده فقلت لما وما تغني تمره یو کجوره خو چاته سفیده نه ورکې لګه نه دفکې فقال لقد وجدنا فقتها حين فنيت من دې فقط محسوس کو چې کله دا فانی شي قال ثم انتهينا للبحر بیا دریاب ته موږ رسیدو الته یو اچانک فیضاحوت یوم مثل الزرب لکه ډال چې راواله زرب نه مراد ورکوټي غرونه خان ګول ګول غرونه لكن لاندې لیکلي ک کتف مفرد زراب رازي هي جبال الصغار وړ ډیر کېنی فاکل منه داغینه د خوراک کولو ذالک الجيش دغه لخ کرت خوراک کولو 18 ليله يتلش بي ثم امر ابو عبيده بیا غامرو بدو العين من اضلاعي فغدو اډکو دا غنه د پختې دي کګي پختې دوی کیده فنصب داود روليش او ثم امر براحلتين به امر کو چې دا او خبانه یو سړی کینی فرحلت نو بس هغه زین من پروتل شو کجاوا او ثم مر تحتهما دا غدو د پختو ډکو لاندې دا خطیره شو فلم تصبهما سره دا غپالان غي ته نه رسیدله د چې دومره د ملا د ډوکی د پختې د ډوکی دومره تصغیر غونډه پکې نه چې دومره لړو سوچ کوو دا ماهي وسمرو او موږ دومره نه غټ شي کوم دا حرام چالي کړی دا دروغ دي نشته چې پاکستان امر مې دې پیدا کو هم دا کم راځه ورپس وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال خفت يعني قلت كم اصوات القوم توحيد قوم واملقوا افتقروا كان قران کریم کې راځي کنه لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق د فقر د وجنه بجمه قتلوي واملقوا افتقروا اول هشيلي کلی فاتح النبي يا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترى في نهر بلهم جسم دوخان بحلال فازل لهم غورت اجازه ورکړه چلال فلقيهم عمر دي روان او خان حلالونو د پاره حضرت عمر سے مخ ته ورغوي سکوي بدا سے کار کوي یا سم کار کوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په واپس راوځي هغه مبارک ته چې د دې سره کم لګ صفات دي دا راجمه کو په دې ورته دعا د برکتو کا نو خامه د سبب د نهر ضرورت نشته یا مبارک دا کارو کو نو بس بیا ټول مالش بیا د گواهی ورکا اشهد والله اله الا الله واني رسول الله مبارک دوی فاخبروه ندي خبر کو غلرا فقال ما بقاوكم بادي بلكم كم خانم حلال بیا تاسو باقی نه پاتې کیږي تاسو د مزل کولې شي پیان مړ بشي
فدخل على النبي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تراغ فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بقاءهم بعد بلهم نشت بقا بدی پس د نهر دی بلو د دینا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نادي في الناس قد خلقو کی आवाज وکا یا ټول چراتلو کی بفضل او زادی دوس کی اختیار د دې کې نه وي نو ولې دا وي د زیاتی توخی او خیر راغونډي کی زور توس په معجزه ظاهرو فبسط ذلك نتع نو بس ورته یو دسترخوان غوړولی شي وجعلوه ولا النتع او دا څومره طعام د دې چې راجمع کړ هغې په دغه دسترخوان د څرمنې باندې کېښود فقام رسول الله مبارک علیه السلام پاڅېد فدعا دعا یې وکړه دعا خو کوي که نه او سر په دې کې بریتلا مرتب کړي دا سر د ترتب دپاره خو بیا دعا کوله وبرك عليه بركت دعاء ولا پوي ثم دعاهم بيطل دعوت کا باويتهم جلك خپل خيروني تیلې مې فاحتسن الناس وخلق له په ډکولو تیلو کې چولې حتى فرغوا چې فارغ شو ثم قال رسول الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله په خبره باندې پوښ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي من رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سره مسكون والعصر هذا ما زيغر فننهر جزورا من بوخ حلالك فتقسم 10 قسم لسوي سوكي بدا تقسيم شو فناكل لحما نبجا من بوريته وخم خورا قبل أن تغرب الشمس وبیا په استدلال کې چې د مازیګر موږ په وخت کې وګورو خو حلالېدل پیاله سیسو کې تقسیمېدل او بیا چې د هغې غوښه ورېتول نو دا خو خوندور یا ډوب ني دا خو چې دا مثل ثاني د اول چې کله دا مثل اول ختم شي او مثل ثاني یا نی راغلی دغه وخت کې بازار کې موږ به دغه وخت کې نو دا موږ هغې ته وایو چې عرب په دې کې ډېر ماهر اوس هم کستا خیر دی دې کې شکي مختر اول او قسم فزر اول دا موږ چې څه وخت د مازدیګر لمونځ کوو دغه ټایم به درته پیچه پکم لسې څوکې به درته تقسیم کم او ګیسونه دې درته به وریتم کم چې خپل لمونځ ټایم درته ماتې کې ثابت نه کړه دا غزنامې ده خوښ تاوان تومن او ثابت به درته ځکه دا زره یې وایه یو شی درته وښیم ته یقین وکړه موږ یو ځل یو قصاب راوستی 45 منټ کې غټ غوایې سنبال کړ هر څه اوریدل خو بیا آسان دي خبره باندې پوه شو که نه نو دا خو چې ماهرین خلک یې ماهرین ټک ټک کې کوي که نه چې بیا کسان هم پرې ګڼي او ګوره هغه داسې نه وایي چې فننهرو وایي کسان پرې ګڼو فننهرو جزورا په شریکه به مونږ وخلال خو دا خو خره دي دې نقطو ته خو خیال نه پوهېږي چې کسان پرې ګڼ راتو شو 10 ډیري سي د 50 ډیري کې هم نه تقسیم ټک ټک مسله یې که نه دې کې څه شي رازا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامه عن بريد النبي برده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خپل دې کې مغالطه ورکولې شي دی خدا خبر درته کې چې موږ اهل حدیث کې دوه کتاب الله سنت رسول ورته دا اثر د صحابي دا صحابي لګیا سمعت رافع بن خديج وي ځان کې سبا یعنی كنا نصلي مع النبي ته صحابه پس زی دغه منی اغي فننهرو جزورا فتقسمو اغي حکایت کی صحابی لګیا ته صحابه پر چرته مې دلته منی 200 ذکر نور ذکر نه منی غل خوري کې نه پاره قولی حدیث پیش ورسېدې په خبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا رملوا في الغزو کله چې دی رمل کې په غزوه کې دې ذکر درې مې لیکلي ازار ملو ازار څنګه دی اضافه لري دی کنه د ارمان نه چرواله فنا د ذات ته وي کله جاغي اصل کې ارمله څه ته وي کونډه ته نه وي خدای خاون لړ شي کوي خدای نعمت دی غیر محروم شي دینه چې کله غزوه کې د توخی موخی ختم شي د دینه محروم شي یو وقل طعام عيالهم بالمدينه ایا مدینه منوره کې د خپل عيال طعام کم شي جمعوا ما كان عندهم في صب واحد
دی یو صادر کې دا ټول توام چې کوم کور کې لک باندې ورسري دا ټول خاندان راغون شو دا یو صادر کې راجمع ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بسويه بیا یو پچې یا لوخي ټول باندې برابر برابر تقسیموي کنه فهو مني وانا منهم زد دین یمودی زمانه دي زد انصاف کار یو کور کې پینځه وروړي ورسېدل او دی کور کې د یو ورور تو عام کم شي دا نور وسره په شریک دا ټول اوړه راغون کې یو پیټه ته ورواچ بیا ورته وی چې پچې وروړي او ټول ته یو امر ورکړي دی دا کار کوي څومره د یو بل خیال ساتي څومره مواسات او همدردي کوي دی زمانه دی وسد دی لای ورسېدل باب ما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بسوية في الصدقة هغه مال چې هغه د دوه خلیتین او شریکین درمیان کې دا دواړه برجو کوي بینهما خپل درمیان کې په برابرۍ سره په صدقه خبر باندې پوښ فبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني ابي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس ان انس حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقه دورته لیکلو هغه حکم د فرض زکات التي فرض رسول الله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم مقرر کړو قال وما كان من خلیتين هغه کې دا کوم چې د دوه کسانو وي کنه 195 کې کتاب الزکات کې د دې بیان ذکر وګورئ کستا یاد شي لا يجمع بين مفرق او لا يفرق بين مجمع لك مخ كثير فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية باب قسمة الغنم قدان تقسيم اول يعني بالعدد بشمير صار وبه قال حدثنا علي بن الحكم الانصاري قال اخبرنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجة جدي قال كنا مع النبي مبارك عليه السلام سروا بذي الحليفة فاصاب الناس جول خلق تولق ورسيدا فاصاب بيلا وغنما اغي خان وقدان ورسيدا اغورت بلوشو يعني غنيمة قال وكان النبي مبارك عليه السلام في اخريات القوم قوم باخر فعجلوا الذي جلتيوكا وزبروا او خان حلال ونسبوا القدور کټه مټه سکی دغه ودرولې په نغرو باندې فامر النبي مبارک علیہ السلام امرکو بالقدور په دې کټو باندې فوق فیت او ولټ کړي شو او ثم قسم بیا تقسیم شو شپږم لیکلي یقول لبل او امیل او اریک ما فيها او دا د اکفاء دی اړول ته وی وقيل انما امر بالاکفاء لانهم ذبحوا الغنم قبل ان يقسم غنیمت کې تقسیم نو شو دی به تقسیم ادا کار کړو ځکه ورته واړولې خبر باندې پوښ لیکل ثم قسم بیا تقسیم کو فعدل د برابر 10 من الغنم لس غړان ببعير د یوخ مقابله چاته بچیو خو ورکو دی خو بلخنو هغه ته بدل کې بلس غړان ورکول فند منها بعير یوخ تنو تختید فطلبوه الذي صاحبه طلبولو فاياهم الذي استرك ځان نه ورکول وکانه فی القوم خیلنا او د قوم کې شاه سواران ملګون یسونه ورسرو يسيرة فأهوى رجل منهم یو سړي چې کوم دی قصد کو د دې صحابونه بسهم خپل غشي او بس غشي ورخوشي کو دی یو پسې په دې کوناټي ویش فحبسه الله خدای ورته غره بن او ثم قال باول مبارك عليه السلام چې ان لهذه البهائم عوابد دا بهائم چرپیان سو نفرت او توحش لري کله کله تختی کنه کعوابد الوحش پشان د نفرت د عام وحشي حیواناتو فما غلبكم منها کم چې تاسو باندې غالب شي د دې عوابدنا او د دې زناورنا فصلوا بها کزم دغه ور سره کوي چې د ذبح استراری وي د قرباني سروم چې دا کار شروع کی چې په هر ځای وشته بس کار کوي فقال جدي لكبوي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا منتمساتو يا يريق دي دشمن سبالا أو وليست معنا مدن او موږ سره سیب جهاد ته وتیو سره چړنی او تم سروي مري نس چلوکو افنسب بالقصب فدي کډکیو پدې نچو سره موږ ذبح کولې شو قال ما انهر الدم اغه شی چې وینه او بي وذكر اسم الله عليه د خدای نبيات کړي شي فكلوه خريه مسجد انهار د دمو کې خريه ليس سنه جغاخني غیر منزو یاده پوش که منزوی بیام کار کې هدايه لیکلي دي خو چې خپل محل کې غیر منزوی کاغذ فری غیر منزوی به په ذبح نه کیږي دا کدا خو په ثقل ته ذبح کړي د لاس او د سر زور ور سره او چې منزوی راوته بیا خیر دې کار کوي پروا نه
او زفر سیوا د نوک نه وسو حدثکم زبتاسل خبر درکم ذالک د دو بارکی اما سن هر چی غاخ دی فعزم د غوډ کې دی اما زفر هر چی نوک دی فمد الحبش د حبش چاړو او دا پدیو د حرام د هوجی کله غیر منزوی خپل محل کې وی باب القران فی التمر بین الشرکا پیوستواله د کجورو درمیان کې دوت برالی د هرس نه او د شریکان هم د سره ناستې نو دانش کولې حتی استاذن اصحاب ملګرو نه اجازه غواړي چې زړی روګي یو کار نه کیږي زما درې خولې ته وربغوم کغي ول ټیک ته بیا ټیک ته کني یو خرا وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن صهيب قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي مبارك عليه السلام نه کړو ان يقرن الرجل بين التمرتين چې قران کوي یو ځواله کې سړی د دوه کجورو درمیان کې جميعا حتى يستاذن هو اصحابه حتى يستاذن اصحابه چاغي اجازه غوړي بیا خیر ابي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة بن جبلة قال كنا بالمدينه مدينه منوره کې فاصابتنا سنتنا منتقه رسید فكان ابن الزبير ابن زبير سيبو يرزقنا التمر منتبه کجور را کولا وكان ابن عمر يمر بنا هغه تیرېدو موږ باندې د مخکې تیروخه فيقول هغه فرمایل لا تقرنوا تاسو اقران مکوي بین التمرتين ځکه مبارک علیه السلام نهان الاقران هغه د اقران د دوه کجورو د یو ځای کولو نه په خوله کې چې ورشي مې کړو الا يستاذن رجل منكم مخاو او که یو سړی رونه اجازه غواړي به اقران د بین التمرتين کوي بیا پروانه کې خیر دی اجازه دار ده په خبره باندې پوښ باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمه عدل قیمت لګول حواله هشي لیکلی نه دا باب په بیان د حکم دو قیمت لګول د اشیاء کې لکه سامان راواله امتعاء او نور عروض راواله چې د شریکانو درمیان کې وي حالکون التقویم کو په حالکون د قیمت لګولو کې چې دا په قیمت به عادل سره حکم دا دی چې انه يجوز بلا خلاف دې کې خلاف نشته وانما الخلاف خلاف چې راغلی دی اختلاف هغه په تقسیم د عروض او امتعاء کې دی بغیر د تقویم نه اکثر علما د اجازه ورکوي او چې کله له سبیل التراضی وي او امام شافعي صاحب هغه مانع دی او چې نه کترازی وي نو داسې نشي کولای چې بغیر د تقویم نه تقسیم کوي پوش رضا وبه قال حدثنا عمران بن بيسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب والنافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتق شخصا له من عبدنا او شركا چاچی یو حصہ کنه د غلامنا یو غلام کې د دې حصے د خپل حصہ آزاد یا شرکت د خپل حصہ پکې آزاد او قال یا مبارک نصیبا خپل حصہ پکې آزاد وکانه له او دا سړی مالداري دا موثق موسری مالداري او دې موثق لره مادوم رمال یبلغ ثمنه چې د دې غلام قیمت دا غره سیده کنه بقیمت العدل او په قیمت د عادل چې عادل د غلام سي قیمت لګولو د سره هغه پیسې وي فهو عتیق ټول په آزاد دي او الا كان دا موثق دا معسر تنبست فقد عتق منه ما عتق يعتق آزاد شو د دین هغه چې آزاد شو کنه او باقی ته استسعاء وي دا غلام بس کوي د دې نور حصو د پاره با دنه طلب د سعی کیږي د ودیړي مزدوري کوي چې د نور ملګرو پکې کمی پیسې دي او دا غلام هغه تډکی کی او د آزاد شي او کنه د مالدار یا نور ملګرو ته بداغي دي سو پیسې ورکړي ټول د دې څخه آزاد شي خو بیا دا غلام دته عبد مستسعى وي چې کله دنه استسعاء شو طلب د سعی او د سعی وکا او غنور ملګرو ته میسي ډکه کی آیا ته په دغه یوسف په موثق اول باندې رجوع کوي کنه نه بکی هغه باندې رجوع نشي بس دا خدای ورکه آزاد شو کنه قال لا ادري نبوي غمراوي فرمای قول وتق منه قول من نافع دا عتکم منه چې دی دا د حدیث کې دا قول د نافع دی او کنه په حدیث کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی زه په دې نه پیغام دا راوي وي ایوب وي خبر باندې پوښوي وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي اروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى من اعتق چاچی آزاد شقیسا یو حصہ د خپل غلام نه فعليه خلاص فی مالی
نو زده باندې خلاص دا لازم دی په مال خپل فإن لم يكن له مال کمال نو قوم المملوک د مملوک په قیمت لګولې کیږي په قیمت د عادل او ثم استسعي بیا به غلام نه طلب د سعی کیږي او غیر مشکوک نه له مشقت په پیناج د وس مطابق څومره کار چې هغه کولی شي هغه باندې بدغه استصابت نه وکي خبره باندې پوښښ کنه سلورم دي ذکر لیکلي دي او درې مې هغه کوم مسله چې ما درته وکړه هغه ټول ګورې دلته درې مې ذکر ده او څلورم غیر مکلف علیه فی الاکتساب حاصله یکلف العبد بالاستصعاء قدر نصیب الشریک الاخر وبلا تشدید ولك تپوش او بیا وی فیضا ادفعه الیه اتکا زرا زواتس باب هل یقرأ فی القسمة والاستصحاب فيه آیا تاسو وستلی شي په تقسیم کې او طلب د سهم په دې کې کولی شي کنه قرعه او استسهام یو شی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عمر يقول سمعت نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم مثال قائم چولاړي او نیک سړي وي کنه عمل کوي على حدود الله عز وجل په حدود د باری تعالی او الواقع فيها او چې دي حدود کې واقع وي التارك للمعروف المرتكب للمنكر دا سي سړی وي ایو قائم له حدود الله ولور کې واقع دي ورته نشو ګناګار کما سره قوم پشان د هغه قوم دی دلته د مخکې تیروخه استسهم ولا سفينه غالبا دا دویم ځای دی چې دی قراندازي کې په یو کشته هغه بچته کشته وي فاسا بعد المالاها بعضی چته سي تورسيږي او بعد مسفلها بعض لاندې سي تورسيږي فكان الذي فسفلها اغلان دي سي ولا اذا استقوا من الماء کله چې دی سقي کوي دوبو کنه کله چې دی وبر اخري طلب دوبو کوي نمر ولا مرفوقيه دغه بر چته ورزي اغي باندې تیریږي نو بیا وبر اغستې شي فقالوا اغي ورته چې یار مرزي او دین بیا وی چې زمون بدن ته لاندې سوري کو مسلان برخل فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا کوم د خپل لاندې سکه چې وګور کې ډوب روانه ده کې سوري وباسو ولم نلزم من فوقنا او دا بر خلکو ته ضرر نه ورکو دا بخوي لفائيه الكوهم وما ارادوا هلكوا جميعا کدبر حصے والا خلکو دی پری خود او هغه سي پری خود چې کوم دی اراده کړی دا چې لاندې خپل سکه سوري کولې ټول بغرق او وين اخذوا على ايديهم او کله سره نیولې و چې نه لاندې ولې سوري کوي لیوانو دا خو په عادت نشي هم ځان سره غرق نجو ورجو جميعا دیوم نجات حاصل کټول به نجات حاصل خبر باندې پوښ نو که شرط د نیکانو دا قائم فی حدود الله کدی چرته دا ګناه کې منحمق خلق د منع کو نه د منکر نه وکا خو نجات به حاصل او کنه خوشی کو چې د خپل کار دی موږ خپل نیکان یو ټول به هلاک د عذاب چرشي به او سره لوندم سوز احادیث پاک کې راځي نبی رسول الله ځل فرشتي ته وي چې دا فلانه علاقه په خلکو راوړاوه وي سم دي کې فلانه بزرګ سیب دي وی راوړاوه وي سم هغه خود ستر کې درب برابر ګنا نه کړی وی راوړاوه وی زکه د مخکې ګناهونه کېدل او د کله دومره ورته نه دي کړی تندې ورته ترشي د خپل خسړې بزرګ او د ګناه د وجه تندې نه ترش کړي نمازی پیران صاحبان وی کنه بس چا سره کار مال ریوندی تم غاړه ورکو پنځګری تم ورکو داغه واده تم زو داغه جنازي تم زو تندې ترشول پګینی دی ویګنه تصوف دغه شته تصوف دغه د جزیفیان چلی چې تور د تو سپین د سپینو حق ته حق او باطل ته باطل دغه تصوف پرې ته نه وچا ته تندې نو هر چا ته هي کو ورغړي خدای دې غرق کړي غرق راځو باب شركة اليتيم واهل الميراث شركة اليتيم واهل الميراث وبه قال حدثنا الوسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سال عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سال عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا ابن اختي اخريا هل هي اليتيم لك دامك باب ارتيروها هل اليتيم تكون في حجر وليها تشاركه في مال فيوجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها كان چپنی کای ځان تواخلی خو بغیر ان يقسط في صداقها دا چې انصاف کې دغه په مہر کې دغه نبی دوی
فیوتیها مثل ما یوتیها غیره نفنه دین من شدا کار مکوي ها که عدل ورسره په نه مہر کې بیا ټیک ده أينكهن إلا يقسط لهن ويبلغ بهن على سنتهن من الصداق وأمروا ينكهوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم أن الناس استفتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في هجره وما غزر خبر دخان حين تكون قليلة المال والجمال فنهو ينكه ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء لا بالقسط من أجل رغبتهم أنهن باب الشركة في الأرضين وغيرها. زمکه کې زمکه نه علاوه لکه بساتینو کې راواله باغونو کې یا دوړو کې کورونو کې راواله شرکت د څنګه دي د تاسو وضاحت کوي. وبه قال حدثنا شفيت خبر ابو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال انما جاء النبي مبارك الاسلام غزول وشفعاء فهذا غمال لم يقسم خبر باندې پوش لاندې اكيد لیکلي دي كل مشترك لم يقسمها لم تقسم شيء جنوي دارادونا كان ونهوها او په دې کې مناسبت ترجمه سره فإذا وقت الحدود شوافع دي قيل خا کله چې حدود واقع شي وصرفت الطرق فلا شفعه غي جارت نه منو جارت شفوا او دي بخاري نه موږ مخکې ثابته کړو. باب نزق قسم الشركاء الدوره کله چې شریکان کورونه تقسیم کی وغيرها لکه باغونه یا نور عقارات جدادونه فليس لهم رجول ولا شفعه نو ترجوش تو نو تشفش لا شافعي مذهب لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة لأن الأكيد لكلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قد النبي مبارك سان فسل كړوا فشفيع باندې في كل ما لم يقسم وكل حدود واقعش او لا روانه ولي شدت چې خپل لارش فلا شفعة ومې دي ذکر کړی دي هشي نمبر 7 خبر باندې پوښ واجيب سره وګورا بأنه يلزم من نفع الشفعة نفع الرجوع إذ لو كان للشريك الرجوع لعاد ما يشفع فيه مشاع فحينئذ تعود الشفعة قاله العيني أو تير دي اختلاف د مذاهبه فكتاب الشفعة کې صفت 313 خبر باندې پوښ باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف اشتراك پسرو سپینو کې او هغه څه چې هغه کې د بيع او صرف جاری کیږي. او به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن الاسود قال اخبرني سليمان بن ابي مسلم قال سالت بالمنهال عن الصرف يدا بيد دي کې قبضه تقابض مجلس کې دا شرط فقه شریف کې متاسوي فقال اشتريت وانا وشريك كل شيء ما زما وشريك يشيء واغست يدا بيد او نسية فجاءنا من تراغ بر ابن عازم فسألناه من غنى پختنوك فقال فعلت وانا وشريكي اغوي المام دا کار کړي و زما وشريكو چې غزيد بن ارقم من پختنوك د مبارک عليه السلام ناغوي چې ما كان هغه چې وی به صرف يدا بيد یعنی مجلس کې ولاس پلازي فخذوا غاخلي وما كان نسية وهر چې نسية تقبس بگني فردوه وغا واپس کئی. پوش باو مشارکت زمی والمشرکین فی المزارع زمی سر شرکوال و مشرکانو سر بمزارعات کی شرکت کول سنگوی تا تا بوسرش خبر و یهودیانو سر پیغمبر اسلام دا کار کړو جواز دارت. ابي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال اتى رسول الله مبارك الاسلام ورکړو خبر اليهود دا خبر يهوديانو زمکه د مدینه منوره يعني ولي غنیمت کې يهوديانو نو اي عملوا چې دې کې تاسو عمل کوي يهوديانو ويزرعوها كريه ولهم شطر ما يخرج منها او نیم زمونږ نیم بستازي کم چروزي او قسمه الغنم والعدل فيها تقسيم دغړو او انصاف کول په تقسيم دغړو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله عليه السلام اعطاه غنما مبارك ورتګړو ور يقسمها على صحابته مبارك صحابه باندې تقسیم ولي دوه د قرباني د پاره فبقي تودنا یوړو کې بچي پاتې شو. درې ملي کړی دي اولاد هي من اولاد المعز صغيرا اذا قوي
کله چې قوي وړوکی بچي دغه تعدد وایي. فذكره نو ذکر کړه خبره مبارک علیه السلام ته. فقال دوحي به انت تور باندې سوګه قرباني وکړه چې د شپږو میاشتو په ګډ کې وي او قوي و د کال والا سره فرق نه کیږي قرباني به کیږي چې لګي کال شرط دی دا د ګډ خصوصیت دی. او شرکت فی الطعام شرکت په طعام کې څنګه دی وغیره. او اوس کړه ذکر کړی شوی چې دا تعلیق دی خو ناقد لاندې وایي چې وصله سعید بن منصور رحمه الله. او اوس کړه ذکر کړی شوی چې یو سړی ساو مشیا نر خورېټ ور واچولې شي باندې فغمزه واخر یو بل ملګری اوس کندلو فرأى عمر حضرت عمر سے منع کا ان فرأى عمر حضرت عمر سے پوښو چندل او شرک د ابل ورسره شریک دی کنه دا ورسره شریک دی ځکه ورته هغه چې تیز ورغی خپل بل ملګری اوس کندلو سوره مې لیکلي فرأى ابن عمر څنګه چل پروایت ابن شبیه کی راضی جی فرأى ابن عمر خروایت بدل شو کر وعليها باغي باندې شرط ابن بطال هم لګیدلی ده خو اوله صح دی چې ند ابن عمر نو حضرت عمر رضی الله عنه فقد رواه سعيد بن منصور من طريق ياس بن معاويه ان عمر بصر الرجل غي وسړی وګتو يساوي صلعه چې مبيعي باندې ریټ وچولو او ان رجل وسره بل سړی خوا کې فغمزه غوس کندلو تیز ورغی حتى اشتراها چې کله واغست فرآه عمر حضرت عمر فرآه عمر اغدا اغن چنها شرکه دا په شرکه دی واغست. وهذا يدل على انه كان لا يشترط للشركه صنعه ويكتفي فيها بالاشاره فالشركه کی اشاره کافی ده خو کله اذا ظهرت القرينه وهو قول مالك دا غمزه كبير. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي زمانة رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا غسل بطل دلی ویني صحابي دي دا الفاظ چې په حدیثو کې راځي چې قد أدرك النبي یعنی صحابي دي دا معنا وذهبت به دي بوتل خپل مور سوق زینب بنت حمید الى رسول الله مبارک علیه السلام فقالت يا رسول الله مور مبارک ډیر رخا کی دی والا ورتوید الله محبوبا بایعه دي بیعتک فقال هو صغير مبارک دي ماشوم دي فمسح راسه سر وتمسك دعاء ورتوکا. بعضی کسان بدینه سکی استدلال کی چې د ماشوم بیعت نشته الکه دا بیعت دا موقته په اسلام باندې او ماشوم فطرتي مسلمانی دي اصل بیعت د اسلام عمل صالح ته بیا را ولا صحابونه ثابت صفی کی ما ثابت کړي روایت په پکې راوړي درې سلو ودعا له دعا ورتوکا او دې کې موشل کلی چې دا موقته علی الاسلام او خبر باندې پوښ دا غزي کې د اسلام بیعت ماشوم سره نه خاص مسلمان رازا ورپس وان زهرة بن معبد انه كان يخرج اغي دبراوتو سويا انه كان يخرج به نکبه دیر آوستو نکی سوک عبدالله ابن هشامو الى سوک بازار تا فاشتري طعام بنكاح غستو فيلقاه ابن عمر اغبر سره ملاقات کولو وابن الزبير فيقولان غدوان ورتويل اشركنا بمزان سره شريك ولي ذكر مبارك عليه السلام قد دعا لك بالبركه تا دې د برکت دعاګانې کړې نفوشركهم اغبر ځان سره دي شریک ول فربما اصاب الراحله كما هي کله کله بدیس فرله ته رسول څنګه بچوا فیمس به المنزل کوړه به غلې ګله غټه بډې راکوله. قال ابو عبد الله اذا قال رجل لرجل کله چې یو سړی بل سړی ته وایي چې شریک ما ځان سره شریک کوه غلې فیکون شریک بالنصف هغه سره شریک شو په نیمه شو سره باب الشركه في الرقيق غلامانو کې شرکت څنګه دی جایز. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتك شركا له في مملوك چاچ خپل حصہ یا غلام کې آزاد کا شریکی غلام نګور حدیث مغه مخکینیو ترجمه بدله کې استدلال ته بلو وجب علیه دبانی واجبی ایوتی کله چستول آزاد کچر د مالدارو
ان كان له مال قدر ثمنه قدم مال وسره چې د غلام د قیمت په قیمت د عادل سره برابر یقام قیمت عدل قیم ولي بش قیمت د عدل ويعطى شركاؤه حصته انور شریکانو ته بداغي سی ور کړی شي ويخلى سبيل المعتق او د دې غلام لار آزاد شي د معتق شي حر بشي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال من يتق شخصا في عبدنا چاچ خپل ويسا غلام کې آزاد او ته ګور ټول ته آزاد ان كان له مال كمال لري وان لو كمال لري يستصعى غلام نه مطلب د سعي کول شي غیر مشکوک نه ليش سختي په نشي کول دا ول اشتراک په شریکواله په هدیه والبدن د قربانه سره وذا شرك الرجل رجلا کله چې سړی شریک کې بل سړی لره په هدیه بعد ما هدا پس باغې چې هدیه روانه کړي بیا ورته څوک شریکي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج انا تعين عن جابر عن تاوسنا عن ابن عباس قال ادواره قدم النبي مبارك عليه السلام را واصحابه ذم القرم را صبح رابعه من ذي الحجه سلرم ذي الحجه وچارشنبه ورځ سحر د سلورمې د چهارشنبې د ورځې کنه محلون بالحج حرام تړونکي په حد سره لا يخلطهم شيء یو شی خلدي سره خلط نو بل نیت پکې نو کړ فلما قدمنا کله چې موږ امرنا موږ امر فجعلنا موږ احرام په عمره سره وګرځول په حد سره عمره وګرځوله د مخ کې تیروخه وانه الا نسائن بل دا چې موږ لاړ شو موږ ته حلال شو خپل بیان یې ته ورسیږي خپل بیان ففشت في ذلك القالت لديك خبر ډیره خوره شو قال عطوا قال جابر فروها هدنا الى منى زمون یو کس په مینا تزي او ذکر یقتر منی الک دا مخ کی تیرو راشرو اما ذکر له نبی صلی الله علیه وسلم فقال جابر بكفي هغه خپل الله سره اشاره وکړه کنه فبلغ ذلك النبي دا خبر مبارک ته ورسید هغه چې ما ځان سره هدیه راوسته ځکه می دا کارو که هدیه مې نه راوسته استاد غنیمه هم د حد څخه کړ او عمره ګرځول يا خدای جوړه کې خیر وای فقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا والله لا انا ابر وطق لله زخم ډیر نیکی کوون کې ډیر دن کې د خدای تعالی نه یم زوجل استاد دې ټول خلکو ولو ان استقبلت من امري کدا مخکنه ما ته پته وي مستقبلت چې دا اوستره ته پته ولګیدا ما دې ما بدن سره هدیه نه وراوست خو ما سره خو هدیه نه نو ځکه د حج عمره د حج احرام عمرې تړولې نشم فدا خو چا سره چې هدايا نه وي دا ګوره دا مباحث مخکې تفصیلي تیرو کوسته سویات ولولا ان معي الهديه كما سر هديه نوي لحللت ما فهم زان حلال کړي احرام نبوت وي فقام سرقه بن مالك بن جوشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله هل هي لنا دا اسم پورې خاص خبره ده او للابد فقال لا بل للابد خبره باندې پوښوي یولې هشي دغه وضاحتونه کړم دي اليس الامر كما تقول بل هي الى يوم القيامه ما دام الاسلام رازور بس چا سره چې هديني وسم دغه حکم دي قال وجعل ابن ابي طالب فقال احدهما او ديراو وكسانو يو پکې لبيك بما اهل به رسول الله عليه السلام وقال الاخر قبل مبارك لبيك بحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ورته مبارک عليه السلام چې پاتې شي په خپل حرام او ځان سره شریک کو په هدیه کې خبر باندې پوښوي او محشي لیکلي دوی مګي چې دغه محل ترجمه هم د خپل هدیه کې یو سړی شریکول شي کنه نو شریکول با من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم لك دا وخت تیر شو لس غډان د یو سره په تقسیم کې برابر ول او به قال حدثنا محمد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي عن عبا ايات دې کبایت دې یا بعد کنه ابایت دې ابایت بن رفاع عن جدي رافع بن خديج قال كنا مع النبي مبارك عليه السلام سروا بذل حليفه من تهام فصبنا غنما وبلا عجل لكم فاغلوا به القدور وقت تیر شغال کټوي په بلې کې اور بل کو کټولا دي مجاز فجاء رسول الله مبارك عليه السلام راو فمر بها امر فوق فتغل تکړې شو ثم عاد لبیا د برابر لس د ګډارو نه پيو او خي سره جزور سره ثم ان بير ند یو خو تختیدو وليس بالقوم الا خير يسير قوم کې لغون يسونه فرماه رجل يسړي او يستو فحبسه بسهم پس په غشي را لاندې
بند فقال رسول الله مبارک علیہ السلام فرمایل ان لهذه البهائم دي بهائم د پاره اوابد ناکد لاندې وی اوابد جمع د عابدین په معنا د نافری دي که څه نفرت کوون کی وی که اوابد الوحش پشان د نفرت کوون کو د وحشي حیوانات فما غلبكم منها فصنوا به هكذا قال جدي يا رسول الله ان نرجو نخاف شك دراوي ان نلقي العدو غدا وليس معنا مدا افنسب بالقصب قال عجل جلتكوا او ارين یا راکاگا تیروا ما انهر الدم آغا چی ویلس سیف ای وذکر اسم الله علیه د خدای بیاد شوی فكلوا ليس سن وزفرا وسأحدثكم عن ذلك ما سن عزم وما زفر فمد الحبشه واختتر شوخه بسم الله الرحمن الرحيم